أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واجب الاحترام ناظرین کرام، ستاسو په خدمت کې نن دا مختصر یو پیغام وړاندې کول غواړو. څومره مسلمانان چې دا پیغام اوري په توجه سره دی واوري، کېدای شي الله تبارک وتعالی د دین په هکله دا یو اهمه خبره زموږ ټولو مسلمانانو دپاره د نجات او د صدقه جاریه ذریعه وګرځوي. الحمدلله تاسو ګورئ چې په ملک کې مختلف مدارس دي او د دین په هکله هغوی ډېر محنت کوي، خپل خدمات معاشرې ته پیش کوي. په هغه خدماتو کې یو لوی خدمت دام دی چې د قوم او د ملت کم اولاد دی، بچي دي، هغوی له په صحیح معنو سره تربیت ورکوي او هغوی ته د الله تبارک وتعالی چې کم قوانین دي د قرآن او سنت په شکل کې هغوی ورښایي. په دې مناسبت سره دا نن چې کوم نشست دی په دې کې خپلو تمامو مسلمانانو رونو ته، خصوصا والدینو ته او مشرانو ته چې هغوی د کور سربراهان وي، دا پیغام وړاندې کوو چې د خپل آخرت د جوړولو دپاره او د دنیا د ښایسته کولو دپاره په هر کور کې یو کس داسې وي چې هغه لایق وي، فتین وي، ذهین وي. هغه د خپل بچی، دینداره بچی، خپل هغه بچی چې عقل والا وي، ذهین وي، تکړی، هغې د مدارسو ته ورکي. په دې لحاظ سره چې کله هغه عالم شي، حافظ د قرآن شي، د دین خادم وګرځېږي، نو په هغې سره نه صرف د هغه دنیا او آخرت ښایسته کېږي، بلکې چې چا هم د هغې سره محنت کړی، که والدین دي، که رونه خویندې دي او که نور معاونین او نور محسنین دي، هغوی ته به د هغې برابره اجر او ثواب او هغې ته بدله میلاویږي. قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې چاته هم د حکمت فائدہ ملو شوه، ورکړی شو حکمت هغې ته، مطلب علم او پوهه ورکړی شوه، یقینا الله فرمایي هغه انسان ته ډیر زیات خیر ملو شو. او پیغمبر پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي کوم یو انسان ته چې الله تبارک وتعالی د خیر اراده او فرمایي، هغې ته الله تبارک وتعالی په علم کې او دارنګې چې دی په دین کې پوهه نصیب کړي. دغه قرض او دغه فرض څنګه پوره کیږي، د هغې دپاره علما کرام ناست دي چې هغوی د دین دا محنت کوي، خواري کوي په مدارسو کې. یقینا علما کرامو هغوی خدمات د هیچ چا نه پټ نه دي. په دې لحاظ سره موږ ټولو مسلمانانو ته په دې حقله باندې کوشش پکار دی. زموږ په معاشره کې عمومي طور باندې جهالت ډېر زیات سوا دی. ډېر خلک دا خبره کوي چې زموږ دغه عام خلک چې دي مسلمانان د دین نه وي خبر دي، او په دې وجه باندې دا خبره کوي چې کله یو سړی هغې ته د دین مسله بیانول شروع کړي، هغوی دا خبره وکړي چې موږ ته د دین پته ده، حالانکه حقیقت کې د دین په حقله آګاهي او خبرداری ډېرو کمو مسلمانانو ته، هغه خلک چې هغوی ځان ته دینداره وایي، هغوی ته هم د دین په حقله ادراک نه وي. د هغوی چې څه معاملات وي، د هغوی چې څه حالات دي، په هغو حالاتو کې د هغوی دین نه ښکارېږي. د هغوی په ژوند کې، د هغوی په زندګۍ کې، د هغوی په هر یو حال کې بېدینی واضحه او دین چې دی واضح نه وي. حالانکه قرآن پاک کې الله فرمایي تاسو په خپل ځان باندې د الله رنګ واچوئ چې هغه دین د الله دی. په دې حقله باندې دا پیغام ټولو مسلمانانو رونو ته پیش کوو چې الحمدلله مدارسو کې داخلي شروع شوې، نو ټول مسلمانانو ته دا درخواست دی چې هغوی د خپل بچی، هغه ذهین بچی، تکړه بچی مدرسې له ورکړي چې په هغې سره دغه بچي سبا د قوم او د ملت یو تعمیر کوونکی جوړ شي او هغې ته خیر ورسوي، او دارنګې خپل ځان ته، خپلو والدینو ته د قیامت په هغه سخته ورځ باندې ذخیره جوړه شي. پیغمبر پاک فرمایلی دی چې کله انسان وفات شي، د انسان د وفات نه بعد د هغه عملنامه ټوله بنده شي. البته درې خوش نصیبه انسانان هغه دي مسلمانان چې د هغوی عملنامه نه بندېږي. یو په هغې کې صدقه جاریه والا دی، دویم هغه سړی چې هغه صالح اولاد پرېږدي، او دریم هغه علم چې په هغې خلکو ته فایده ورسوي. په دې لحاظ سره هر یو کس دې دا سوچ وکړي او د دې پیغام په ذریعه د هغې په خپل ځان کې دا درد او دغه احساس پیدا کړي چې انشاءالله زه به خپل یو بچی هغه مدرسې له ورکوم، په هغې به خواري کوم، په هغې به محنت کوم،
او په دې سره به ان شاء الله هغه عالم او حافظ جوړیږي د قیامت په هغه سخت ورځ به زموږ لپاره هغه د شفاعت ذریعہ ګرځيږي ان شاء الله العزیز چې څومره مسلمانانو دا پیغام اوري هغه دغه پیغام نور مسلمانانو ته ورسوي خپل دې د عزم وکړي چې ان شاء الله زبر خپل بچونه علما جوړوم د دین حافظان او د دین خادمان به جوړوم چې په دغه دنیا هم زما د پاره د عزت ذریعہ وګرځي او د قیامت په هغه سخت ورځ باندې د عزت ذریعہ وګرځي الله تبارک وتعالى دې موږ ټول مسلمانانو ته د عمل توفیق نصیب کړي